دیوی صفات د باری تعالی چې د ازلیتن ازلی دی لا کما یزعم الکرامیه دا سن د لک څنګه ګمان چې کرامیه کوي دا صفات د چا د ازلی دا اوس طالب صفت د چا د صفاتو درته ذکر کوي چې الله تعالی لره صفات شته د خدایات ساته چې صفات ازلیه دي غرض د په دغه عبارت سره رد دی په کرامیه باندې طالب کرامیه سوق دی اصحاب دو عبدالله محمد ابن کرام دا یو طیفه د متشبهونه او کثیرا د شارحینو درته لیکلي دي چې په فروع کې اقتدا د امام سے مبارک پسې کوي لکه شاعر د دوی دی او دغه یو شاعر دی د شاعر ویلی دی الفقه فقه ابي حنیفه وحده والدين دين محمد ابن کرام دا د دوی د ډلې یو شاعر دی اغه ویلی فقه تنها فقه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا او دین چې د تنها دین د محمد ابن کرام د دین نه مراد عقیده ده یعنی په فقه کې د پس رواني نو فقه تنها ده او عقیده څه شی ده هغه د محمد ابن کرام ده دا تاسو دغه کې عرف او تکمیل کې براشي الته درته وی ګور احناف دوه قسمه دي کامل حنفی هغه دی چې هغه عقیده تن او فروعا دوانه حنفی دي دیتا کامل حنفی ویلې کی او بعضی خلک دی وی په عقیده کې به معتزلی وي په فروع کې به حنفی وي دا سشته دی پکې ځینې خلک دا دي چې په عقیده کې بس شي وي طالبہ حنفی به وي په فروع کې به اشاعره یا نور پسې روان وي په دا نور امامانو پسې روان وي او څوک داسې دي چې عقیده تن او فروعا دوانه حنفی وي نو دیتا کامل حنفی ویلې کی نو دا یو ډله وه کرامی وی صفات الله تعالی شته دی خو حادث دی قدیم نه دی الکه قدیم ورته ولې نه وي وزکه بیا لازمیږي څه شی تعدد د قدمه او تعدد د قدمه څه شی دی دا باطل دی نو د دې وجه نه قول مونږ کو چې صفات الله تعالی چې دی دا حادث دی نو د راغې جواب کې چې الله تعالی لره صفات شته دی خو ازلیتونه لا کما یزعم الکرامیه دا سن د لکه ګمان چې کرامیه کوي چې من ان له صفات الله تعالی لره صفات شته دی لکنها حادثتنا ولی طالبه ولی الله تعالی لره ازلی صفات ولی دي لاستحاله قیام الحوادث اوس که الله تعالی صفات ازلی نشي اوس شي حادث شي نو خدای الله تعالی پر صفات خو قائم به ذات پوری وي نو الله تعالی به وګرځيږي محل د حوادثو کې دل د باری تعالی محل د حوادثو دا باطل قائمه بذاتی الله تعالی لره صفات ازلی شته ده خدا قائم دي بذاتی د الله تعالی تر ذات پوره سمانا یعنی انه لا معنى لصفه الشيء دا خپل منګو تاسو وي معنا نشته د صفت دی وشي لره الا ما يقول صفت چاته وي او قائم بالغیر ته وي نو چې صفت قائم بالغیر ته وي نو ځکه مونږ چې قائمتونه او پدې کې چې دا صفات الله تعالی قائم دي تر ذات د باری تعالی پورې رد کی په معتزله وباندې لا کما يزعم المعتزله دا سن د لکه څنګه ګمان چې معتزله کوي چې من انه متکلم بکلامنا هو قائم بغیره الله تعالی څه شی دی متکلم دی بکلامن ولیکن هو قائمنا دا صفات الله تعالی پورې قائم نه دي بلکې صفات قائم دي د چا پورې نو غیر نه مراد یا لوح محفوظ دی چې دا غي پورې څه شي دي دا صفات قائم دي الله تعالی پورې صفات قائم نه دي لكن مرادهم نفي كون الكلام صفة له لا إثبات كونه صفة سشيده له غير قائم بذاته لكن مراد د دوی نفي د کون د کلام دا چې دا کلام صفت د باری تعالی شي دا شی دوی ثابتوي صفت الکلام رستو را روان دی پدې کې بنیادی اختلاف دی دوی د شی ثابتوي چې د الله تعالی صفت ګوره کلام نه دی لا اثبات كونه صفه له غیر قائم بذاته دوی دا غرض نه دی چې کلام صفت شته دی بل چا پورې قائم دی نه غرض د دوی په دغه مسله کې څه شی دی الا نفي د صفت الکلام دا چې دوی را لګيږي د خدای تعالی نه صفت د کلام څه شی کوي ولما تمسكت المعتزله اوس هر کلا چې معتزله تمسک نیسی او استدلال کوي دوی غرض د شارح طالبہ دلته چې د معتزله د طرف نه وی اعتراض ده هغه اعتراض ده چې تاسو الله تعالی لره صفات وي او قائم بذاته وي او قدیم وي نو لازمیږي په دې صورت کې تعدد د قدمه او تعدد د قدمه خو څه شی ده دا باطل دی ګورته وي ولما تمسكت المعتزله بان في اثبات الصفات ابطال التوحيد ولي لما انها موجودات قديمه ځکه دا صفات کې موجودات قدیمه شي مغایر شي د ذات الله تعالی سره نو لازمیږي قدم د غیر الله او تعدد د قدمه لا سکه بلکې تعدد د واجب لذاته راځي ولی ځکه د دوی عقیده دا و چې هر قدیم څه شی وي
واجب لذاته وي علامه وقاتل اشاره الیه فی کلام المتقدمین فکلام د متقدمینو کې غي تسشیدا او تصریح راغلی ده به فی کلام المتاخرین متاخرینو په تصریح کړی ده چې من ان واجب الوجود بذاته هو الله تعالی وصفاته متاخرین دا وی چې واجب الوجود بذات څوک دی باری تعالی دی وقد كفرت النصارى باثبات ثلاثه من القدماء او دوی وی الک دغه کافر شویو نصارا ولی وزکه دی اثبات د چا کو د دریو قدماو کو فما بال الثمانیه نو حال بد هغه خلکو څوی چې اثبات د قدماو ثمانیو کوي لکه الله تعالی صفات علم قدرت سمع بصر اراده کلام تخلیق حیات نو چې دې ته تاسو قدیم وای نو چې هغه په دریو په اثبات د دریو صفاتو باندې کافر ګرځیدل نو چې څوک ته صفاتونه ثابتې او قدیم ورته نه هغه کافر ولې نه دا د معتزله استدلال دی نو د راغه جواب وک وی ویل چې وهي لا هو ولا غیره حاصل د جواب دا دی چې تعدد د قدمو ګوردا په دوه قسمه دی یو هغه تعدد د قدمو دی چې تعدد د قدمو وی مغایر عن ذات الله دویم هغه دی چې مغایر عن ذات الله نوي امون تعدد د قدمو وایو خو هغه نه چې مغایر عن ذات الله وي بلکې هغه قدمو په تعدد باندې مون قایلو چې هغه څه شي د الله تعالی د ذات سره مغایر او نصرانیان چې په تعدد د کوم قدمو باندې قایلو نو هغه قدما مغایر عن ذات الله ګڼل الله تعالی د ذات نه مغایر ګڼل چې وی ګوره صفت الوجود او بلته صفت الوجوب ویلی او بل اب او بل پکې ابن وغیرہ دا تفصيلات دوی کول نو په دغه اساس باندې وی ځکه کافر او مونږ په کافر نه یو وهي لا هو ولا غیره سمانا یعنی ان صفات الله تعالی ليس عین ذات ٹھیک شو عین ذات هم نه دي لکه دوی چې وای فلسفه چې ویل غیر د ذات نه هم نه دي نو چې نه عین شو نه غیر څه خبره رستو کوم چې عینیت او غیریت کې کم نسبت ده نو فلا يلزم لازمیږي قدم د غیر او دغه رنګ تکثیر د قدماو هم ناراضي او نصرانیان وان لم يصرحوا اگر کدی تصریح په قدماو متغیرو نه کوي لكن لزمهم ذلك دا ولی لانهم ذکر دوی ثابتي اقانیم ثلاثه دري اصول ثابتي وجود علم او حیات یو تاب وی بل ته ابن وی او بل ته روح القدس وی او ګمان دا کی چې اقنوم د علم دا را نقل شوی بدن د عیسی علی السلام ته نو فجوز الانفكاك والانتقال دوی انفكاك او انتقال باندې عقیده لري الله تعالی بیل غنی عیسی علی السلام بیل غنی نو فکانت ذوات متغایره نو ذوات راغل حکم متغایر که متحد